د ایزی پیسا اور جیس کیش د پاره د پاکستان حکومت یو نوې قانون جوړ کو. هغه خلک دا ویډیو ضرور وګورئ کوم خلک چې په ایزی پیسا اور جیس کیش باندې لین دین کوي، سپیشلی دکاندار حضرات دا ویډیو وګورئ غوري. ډیر غټ دوکې نه مو په دې ویډیو بچکوما دا غټه دوکه تاسو سره کې دی شي او کچره دا ویډیو مو وکړه دغه غټه دوکې نه ځان بچکول شي. پاکستان حکومت چې کوم دی غي دا فیصله کړی دا چې ایزی پیسا اور جیس کیش باندې چې کم ټرانزیکشن کیږي اب موږ 2 غنټې کولینګ پیریډ باندې ساتو. مطلب زتا لا په ایزی پیسا باندې 1000 روپۍ درولېګم نو دغه 1000 روپۍ ته 2 غنټې نشي وښ کې د خپل اکاونټ نه 2 غنټې دا ته نشي وډرا کولې. 2 غنټې په دې وجه نشي وډرا کولې چې ایزی پیسا یا جیس کیش حکومت وای کې دې شي دا جنید دی اکاونټ نه دستا دی اکاونټ له پغلتای باندې درغلی وي نو 2 غنټو کې ک جنید له پتو لګی چې دا پیسې خو رستا اکاونټ له پغلتای درغلی نو جنید در نه واپس مړول شي. لکه هغه 10000 روپۍ چې تعالی ما کمې درلېګلی وي کنه نو چې زه ته به خو تعالی درولېګم خو چې مال پتو لګي نو زه تا نه واپس مړول شم. کولینګ پیریډ باندې په 2 غنټې دا اماونټ چې هر څومره ته سند کې نو په کولینګ پیریډ باندې ساتل کیږي. نو د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمو چې دکاندار حضرات دا ویډیو ګورئ. ځکه نن سبا خپل هم بعض ټایم کې کیش نه وي نو چې ساخلو زه دکاندار ته ملک ایزی پیسا یا جیس کیش د سرشته چې وي او نو هغه نه بیا زه سودا وکم او پیسې ولا په ایزی پیسا او جیس کیش ورولېګم. نو ډیر خلک دا سوي چې هغه د لین دین په ایزی پیسا او جیس کیش باندې کوي او بیا غټه سودا کوي 10000 سودا کوي د 20000 کوي د 30000 کوي. نو دکاندار حضرات لازم چې په کم سړی د تاسو یقین نه وي چې په کم سړی د تاسو باور نه وي نو هغه سړی سره په ایزی پیسا یا جیس کیش باندې لین دین مکوي. د 1 تاریخ نه پس تعالی بدلته دکان کې وتانا سوداو کې د 20000 روپو سودا ودرنوالي او تعالی بوچ تعالی ما پیسې درولېږي او درلېګلي به هم وي او کور ته بلاړ شي پیسې بدرنه واپس وړي وای بچ دا خو په غلطۍ باندې تللی دي یا د اکاونټ هیک شوی. مطلب ا کولینګ پیریډ کې درنه واپس هم اړول شي. کولینګ پیریډ کې دغه پیسې د ستا اکاونټ کې یو مطلب دا سي ایزلی هم نه چې بس په یو کلیک په درنه واړی هغه د لپاره بده فارم فل کوي هغه د لپاره خو لکه هغه پیسې چې کمی دي دکاندار حضرات چې څومره هم هغه ته بنی رسیدلی یې نشي وډرا کولې او په سټې باندې پرتی وي په هول باندې باغه پیسې پرتی وي اته نشي وډرا کولې. نو ځکه مو وی چې دا دکاندار حضرات چې څومره هم دي نو په جیس کیش او په ایزی پیسا باندې صرف هغه سړي سره لین دین کوي کم چې تاسو پیژنئ چې نه پیژنئ نو بیا وسره په جیس کیش او ایزی پیسا باندې لین دین مکوي. اوس هم ما یو دکاندار نه سودا کو غل مم دا خبرو کا ویم زه خو د پیسې پیسا در سند کوم هغه ز پیژندم هغه ویډیو را پسې جوړ نه کی غوخه مې ته اشتا نو غوخه مې د لسای درکا غوړې وي غوسای مې غوخه مې زکه درکا چې سن ویډیو را پسې جوړه کی نو هغه چې بیا کلمه سودا وکړو ما هغه پیسې غل په پیسې پیسا ورولېګل غل مې دا خبره هم وکړه چې غوړې زه خو دې پیژندم ما سره خو دې په دې لین دین کو ما پیژنې او نه تاسو سره دوکو کولو والای ما خو زیات لین دین په ایزی پیسا باندې د پیسو د زیاتو پیسو لین دین د 1 تاریخ نه پس مکوا ځکه غل مې په دغه په دې ټول سيناریو مې پوي کو غوړې دغه رنګ کیسز کې دي چې دلته به تعالی درواړې او تانه بغوخه یوسي او چې کور تورسي یا په لار بدرناغه پیسې واپس په هول باندې وساتي نو نه بستا په کار راشي به ورپسې منډه تړي وي ته به ورپسې منډه تړي وي یو غټ هډیک په درته جوړ شي. نو ایزی پیسا او جیس کیش باندې چې څومره هم اماونټ سند کیږي د 1 تاریخ نه پس نو هغه به 2 غنټو د لپاره کولینګ پیریډ باندې ساتل کیږي. لکه زما د اکاونټ نه تعالی پیسې درغه نو به 2 غنټې ته نشي وډرا کولې 2 غنټې پس ته وډرا کولې شي کداغه 2 غنټو کې ما اپیل کو جیس کیش یا ایزی پیسا ته چې دا پیسې خو د ما اکاونټ نه په غلطۍ تړي دي یا د ما اکاونټ هیک شو نو پیسې بیا تا تم نه ملاويږي او با مال واپس کې دي شي راشي یا په هول باندې ساتل شي مانه ویریفیکیشن غواړي نو تعالی به مسله جوړ شي او 2 غنټې ته دغه پیسې راوښ کېم نشي او کچره تعالی ما پیسې درولې غلې 2 غنټو کې څه اکشن و نه غشتو ما نو پیسې به ته بیا وډرا کول شي. نو دغه سيناریو باندې ځان پوي کوي څومره هم دکاندار حضرات د پیسو غټو پیسو لین دین په جیس کیز او ایزی پیسا باندې راتلون کې وخت کې د 1 تاریخ نه پس صرف د جان پہچان سړي سره کوي.